بسم الله الرحمن الرحيم. فروع تتعلق بصلاة الجمعة. بعض مسائل چې د هغې د جمعې مونځ سره تعلق دي. اول مسله چې دا یجب السعی وترک البيع بالاذان الاول. د جمعې اولنې بانګ چې ویل شو نو بیا به هر یو مسلمان دی به خپل کار پرېږدي چې په چا جمعه فرض ده دی به خپل کار پرېږدي، دکان به پرېږدي، پټۍ به پرېږدي، کاروبار به پرېږدي، نور څه کار کې لګیا دی کار به پرېږدي. دی به د جمعې د مونځ دپاره کوشش کوي، غسل دی، تیاری دی، جامع مسجد ته تلل دي، دا تیاریانې به کوي. بیا اذا خرج الامام للخطبه، کله چې امام د خطبې دپاره راغی منبر ته وخته فلا تجوز صلات، بیا هیڅ قسم مونځ جایز نه دی، ولا کلام نه خبرې، فلا يرد سلاما او نه د سلام جواب، ولا يشمت عاطسا حتى يفرغ من الصلاه، او نه د چې یو سړی اتوش کې وکړي او دی الحمدلله د هغه په جواب کې اذا رحمك الله بالدام جایز نه. لکه امام د خطبې دپاره خطیب منبر ته وخته، اوس به بانګ ویلې کېږي، دین وروسته به دی دوه خطبې ورکوي، بیا به مونځ کېږي. نو دې وخت نه تر هغه مونځ نه فارغېدو پورې خبرې کول، مونځ کول، سلام جواب ورکول، سلام اچول، دغه رنګې اتوش کې یو سړي وکړو هغه له جواب ورکول، دا ټولې خبرې جایز نه دي، داسې به نه کړي. یکره للخطیب ان یطول الخطبه، خطیب به ډېره خطبه به ډېره نه اوږدوي. دې نه مخکې د خطبې متوسط خطبې ذکر وشو چې هغه به د طوالي مفصل صورتونه چې کوم دي د یو صورتونه وي. یکره للخطیب ان یترک شیئا من سنن الخطبه، خطبې کې چې کوم مسنون اعمال دي که هغه مسنون اعمالو کې څه سنت خطیب پرېښودو نو دا د دې دپاره مکروه دي. یکره الاکل والشرب والعبس والالتفات الذي حضر الخطبه، هغه سړی چې د خطبې ته حاضر دی، خطبه اوري، خطبې ته کېناست، نو د خطبې په دوران کې خوراک سکاک به نه کوي، لبې به نه کوي، کپړو سره ګیرې سره او چا سره خبرې به نه کوي، زیات التفات به نه کوي. دا خبرې د ده دپاره مکروه دي. لا یسلم الخطیب علی القوم اذا قام علی المنبر، کله چې منبر باندې خطیب ودرېدو خطبې دپاره نو دی به سلام نه وایي په قوم باندې، ځکه مخکې دا مسله ذکر شوه چې کله خطیب د منبر د خطبې دپاره منبر ته راغی نو بس بیا سلام خبرې دا بند شي، دا د خاموشۍ وخت. الذي ادرك الجمعه في التشهد، کوم سړی چې دی د جمعې مونځ په تشهد کې بیا مونږ او فی سجود السهو، یا امام نه غلطي شوي وه هغه سجده سهو کوله او دی په سجده سهوي کې راورسېد، فقد ادرک الجمعه، دی به د جمعه بیا مونځله و اتم رکعتین، او د جمعې 2 رکعته مونځ به ادا وشي. لکه یو سړی دی راغی بار نه د جمعې مونځ ختمېدو کې د بالکل تشهد کې امام مقتدیان دواړه ناست، یا امام نه مونځ غلط شوی دی او د سجده سهو وکړله او دی چې راورسېد نو خلک په سجده سهوي کې دی شامل شو، نو اوس به دی دا 2 رکعته د جمعې پوره کوي که نه دی به 4 رکعته د ماسپښینه وکړي. نو وایي چې د سړي جمعه بیا موندله په ده د ماسپښین 4 رکعته نه دي بلکې دی به د جمعې مونځ چې پاسېده دی به دا 2 رکعته مونځ دا به ځان له ادا کړي، اگر چې د جمعې مونځ بغیر د جمع نه ادا کېږي، نو چونکې دی راغی څه قدرې په جمع کې جماعت کې شامل شو نو دی داسې دی ګویا چې دی په جماعت کې شامل دی، د جمعې مونځ ملاو شو او دی به د جمعې هغه 2 رکعته پوره کوي، دی به د ماسپښین 4 نه کوي.